بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه منصوبات شروع کړو. مونږ وی چې منصوبات اجمالاً هغه دولستي پنځو ته مفاعل خمسه وي. هغه مفاعل خمسه کې اولنې مفعول مطلق ته مفعول مطلق تعریف من کړو چې دا هر هغه مصدر ته ویل کېږي چې د فعل مذکور په معنا باندې وي. د عادت لپاره راځي یا د نوع لپاره راځي او یا د تاکید لپاره راځي. بیا موږ ویل چې مفعول مطلق د خپل کم فعل نه راځي نو دا عام طور باندې یو شان دي. کله کله بدیږي تغایر په درې قسمه ده چې باب او ماده باندې بدل وی لکه او جسم من مکیفه ماده بدل وی صرف لکه داغه لپاره مثال قعدت جلوسا او چې باب بدل وی نه انبت الله نباتا. بیا موږ ویل چې د مفعول مطلق فعل کله کله حذف کول چې دا جایز او کله واجبي. جایز باندې چې کله قرینه موجوده او واجب باندې چې کله د عربیان د رسي اوریدل شي او مفعول به چې دای باندې فاعل لا فعل واقع شوی او د دې فاعل مفعول به د خپل فاعل نه مخکې کول کله جایز دی او کله واجب دی او کله ممتنع دی. او د دې مفعول به فعل حذف کول جایز وي چې کله قرینه موجوده وي او په څلور ځایونو کې نه مفعول به فعل حذف کول واجب دی. لولنې ځای سماعي دی، دویم تحذير دی، دریم ما اضمر عامل علی شریط تفسیر او څلورم منادا ده. بیا موږ ویلو مفعول فی دا هغه ته ویل کېږي چې د فاعل د فعل پاغه کې واقع شوی. مفعول فی تبلم ظرف وي کبه دغه وخت واقع شوی جو هغه ته ظرف مکان وي او په زمان ورته وي او کبه زیګ واقع شوی ته ظرف مکان وي. بیا دواړه په قسم دي، ظرف زمان مبهم، ظرف زمان محدود او ظرف مکان مبهم او ظرف مکان محدود. نو بریږي د الاول درې ظرف زمان مبهم یو که محدود یو که ظرف زمان او ظرف مکان مبهم. دا درې وانه چې نه دا با منصوب وي د دې وجنا چې بریږي ولام حرف جر د فی حرف جر په مقدر ده او دا ظرف مکان محدود عام طور باندې دا چې نه بریږي حرف جر قاروي نه چې حرف جر په قاری دا به مجرور وي او چې کله به حرف جر پای کې هم پټو جدا به بیا هم منصوب وي. بیا موږ ویلو مفعول له چې داغه د پاره یا داغه د وجه نه د فعل مذکور واقع شوی ته مفعول له وي. مفعول له لکه ضربته تادیبا او پدې کې لام حرف جر تنن دا مقدر وی د لام حرف جر مقدر د وجه نه دا مفعول له چې دا منصوب وي. امام سجاد رحمت الله علیه په کوچ دا ضربته تادیبا کې دا تادیبا مفعول له نه بلکې دا مفعول مطلق ده او موږ مفعول مطلق لکه څنګه راځي چې دا مفعول مطلق من غیر لفظي ده دا فعل او د او دا بدل له او بدی کی تعویل کړه په تعویل سره دا مفعول به جوړ کړه مفعول مطلق جوړ کړه. موږ دې تعویل وکې نو بیا خو یو قسم نه برابرېږي، یو په بل کې نه برابر بل کې نه باسه دا خبره صحیح نه ده. مفعول معه هغه اسم ته ویل کېږي چې دا څه واو نو رسو ذکر وي چې واو په معنا د ماغه باندې وي، دا څه واو نو رسو ذکر وي چې واو په معنا د ماغه باندې وي او په دې باندې وکم عرب ما نو وی کا چاته فعل مذکور او فعل لفظي یعنی مذکور نو بیا به عاطف یا جایز یا بعد جایز نه کا عاطف په جایز نو عاطف په مله شو نه سب په مله شي کا عاطف په جایز نو به نه سبب او فعل معنوي نو بیا هم دقت خبرې کا عاطف په جایز او عاطف په او کا عاطف په نو جایز نو بیا دا منصوب ہے. بیا موږ ویلو حال دې ته ویل کېږي هر هغه لفظ چې هغه د فاعل نه د فعل و صادرېدو په هغه وخت کې د څه حالتو د فاعل حالت بیانې او یا د مفعول به حالت بیانې او د چا چې حالت بیانول کېږي آیت ذل حال ویل کېږي. ذل حال او ذل حال لپاره دا خبره ده چې حال همیشه لپاره نکره وي او ذل حال چې نه دا اکثر معرفه وي. کله کله ذل حال نکره هم راتلی شي، کله چې ذل حال نکره وي نو بیا بمنګه دا حال په ذل حال باندې مقدم کول واجب دي. د بار د دې چې په حالت نسبی کې د دې التباس را نشي د موصوف صفت سره ځکه کدا دستوه جاءني راغبا رجلا نو بیا اچاته هم هر سره و چیرې دا حال راغبا حال رجلا جنا حال کوي چې دوه جاءني رجلا راغبا نو بیا بلکه موصوف صفت دا جوړیږي واښوي او چې د دې کله حال په ذل حال باندې مکه شي نو بیا پرې کې دا خبره ده چې حال خو چرته حال خو ذل حال باندې مکه کېدای شي خو صفت چرته په خپل موصوف باندې شي مکه کېدای. عامل د دې بکله فعل وی فعل بکله دیګر یا مانن یا معنا د فعل وی او دا ذل حال دا کله کله په لفظونو کې ذکر وي او کله کله هغه پټ وی لکه زید استقر فی الدار پرې کې د ضمیر ته دا به پټ ده. حال عام طور باندې خو حال مفرد وي، کله کله حال جمله خبریه هم راتلی شي. حال چې کله جمله خبریه وي د لپاره بیا ضروري ده
چې بری کې رابط او عائد به پکې وي عائد او رابط د دوه سيزونه کېږي شي یو خدا چې یو ضمیر به بری کې چا براجي به دي ذل حال دا او یا دا چې د دې په شروع کې به واو حالیه براغله واو حالیه چا برابط وي او د دا څه ضروری ده چې جمله مستقل به نفسه وي د دې خپل ذل حال سره تعلق چې جوړه نه غیر لپاره دغه چې دغه کې باته دغه به جوړه دا یا پکې واراولې په شروع کې آیا پکې ضمیر راولې او د دې حال لپاره عامل کله کله حذف کول د دې جایز هم دي لکه یو سړی او جایز والی چې کله قرینه موجوده قرینه حالیه یا قرینه مقالیه لکه یو سړی چې د روان سفر کوي ته چې سالم غانمه یعنی الله تعالی دې تاره او بس کې په داسې حال کې چې تا سلامت والهم او غنیمت والهم دې پر اوسو ټیسټونه شو دې نه اقوا چې نن د توبه مسوابه کې ټیسټ ان شاء الله تمیز دا په لغت کې به معنی د جدای سره راځي او په اصطلاح کې تمیز دې ته ویل کېږي دا هر هغه اسم نکره ده چې هغه د مفرد نه ابهام لري کوي یا دا جملې نه ابهام لري کوي د نسبت نه ابهام لري کوي چې د مفرد نه ابهام لري کوي نو دا غي دوه قسمونه دي یا به د مقدار نه ابهام لري کړي ما ته ګورئ یا به د مقدار نه ابهام لري کړي او یا به د غیر مقدار نه ابهام لري کړي کله مفرد نه ابهام لري کړو د مقدار نه ابهام لري کړو نه دا مقدار د 15 سيزونه راتل شي عدد کیل وزن مساحت او مقیاس عدد کیل وزن مساحت او مقیاس اگر عندي 20 درهما دلګي د 20 عدد په دې کې ابهام چې زما سره شل دي سره شل سری نو دي درهما هغه ابهام لري کړه نه دا تمیز ده یا به د کیل نه لري کړه لکه ته عندي منوانه سمنن او یا به دا مقیاس نه لري کړه لکه ما فی السماء قدر صراحه صحابا دی ویش په مقدار باندې او کا تمیز د مفرد نو او د غیر مقدار نه ابهام لري کړه لاګي لپاره مثال هاذا مخاتم جديدا خاتم جديدا بیا پدې کې دا تمیز رنداوري منسوبي نه تمیز له نسب ورکوم کې چې هغه اسم تام مبهم ده اسم تام مبهم دا هر هغه اسم ته ویل کېږي اسم تام مبهم هغه اسم ته ویل کېږي چې پای کې ابهام وي او د دې په موجوده حالت کې اضافت نه کېږي په موجوده حالت کې اضافت نه کېږي د اسم تام وي او په دې تمیز د پاره چې کوم ممیز راځي دغه اسم تام مبهم وي هغه اسم تام مبهم وي اسم چې تام کېږي په څو سيزونو سره تام کېږي اسم په تنوین سره تام کېږي په مشابه تنوین سره تام کېږي تنوین لکه دا منغوي هذا خاتم جديدا او یا مشابه تنوین لکه نون د تثنیه او نون د جمع نون د تثنیه نون د جمع او یا چې نه دا په عقود چې دې کې معنا د جمع پرته او بل په اضافت سره جایز ده میږي لکه حالت امر مثل هذا بدن نو د دې چې کله دا موجوده حالت دی نو دې په اضافت لګي چې کله د دې دا موجوده حالت دی نو ورسره اسم راتلو نو دا به تمیز د وجه نه منسوبي خو چې کله د دې نه دا تنوین لري شو نو بیا با دا چې دا به نسب نه ور کوي لکه دغه هاذا خاتمون جديدا چې کله خاتمون ته وې اسم تام ممکن نو په جديد حديدن باندې وا نسب راشي خو کته د دې نه تنوین لري کې نو بیا به دا تمیز مجرور وي لکه هاذا خاتم جديدين حديدين هذا خاتم حديد دا د وسپنه یا هذا خاتم ذهب یا لکه پرون سبق کې ما تاسو ته ترغیب ولا کړو فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما نو دلته 1000 سنه 1000 باندې تنوین نشته نو چې تنوین په نشته نو اگر چې مبهم ده ممیز ده او رسوي تمیز ده خو تمیز دلته مجرور ده واښو به باندې نو چې دا ټکی په قرآن مجید کې راځي په حدیث کې راځي نو دا ټول لکه دغه خبرې بنې کې لکه نوې خبره نه ولک سوچ ورته کول غواړي دا بار بار چې دا اړولېږي د دې لپاره دا اړولېږي چې څو وزن کې دا خبره موجوده ده لکه ستا دا خبرې وزن کې کنه اوړي راوړي نو ته چې بیا قرآن مجید ته ګورې ته چې بیا حدیث ته ګورې ته چې بیا دا ته ګورې عربي عبارت ته ګورې ته په خپل باندې هر ټکی واضح کیږي چې لکه دا پکې تمیز دی او دا پکې حال دی او دا پکې مبتدا او دا پکې خبر او دا پکې فعل او دا پکې فاعل دی او چې کله دا خبر یادي ویګه بل باندې چې کله دا خبر یادي کنه نو تاسو چې کله بیا هم تلاوت کوئ نو بری نیت باندې کوئ چې لکه دا پکې خپل اجرا کوم نو ته پکې وینو او پرې ځین کې بس تا اوړي راوړي چې لکه ګوره لکه ته عام يتساءلون دا فعل مضارع او عمل په نشته جو بس په اخر کې واو نون راغله علی النبأ العظیم عن نغله حرف جر دی په نبأ باندې هم زیر دی او په عظیم باندې هم زیر دی الذي هم فيه مختلفون په اخر کې نشته جو مذکر سالم دی په واو سره راغله كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا لم نجعل لما جازمه نجعل جزم ورکړه الارض مفعول فيه دی الارض په کې راغله مهادا مفعول فيه دی جو منصوب راغله
سیدا ټول ټکی جنان دا بتا ته بیا مخ دراجو کو چې کله سبق ته یادي نو کله کله به د مقدار نه لري کوي دا مفرد نه چینو مفرد په دوه قسمه یا به د مقدار نه ابهام لري کړي یا به د غیر مقدار نه ابهام لري کړي چې مقدار نه لري کړي نه په څو قسم دي په 15 قسمه او د غیر مقدار نه ابهام لري کړي نه هغه یو قسم دی او کله به د جملې نه ابهام لري کړي د جملې نه مطلب جمله براغلي پای کې بعد د فعل فاعل ته کوم نسبت شي په هغه نسبت کې به ابهامي نو دا تمیز به ابهام لري کوي لکه ته طوبه زیدون زید خوشاله دی زید خره د سبه اعتبار سره نو بدی کې دا د ته د علم په اعتبار سره طاب زید علما طاب زید ابن طاب زید اخن د خروج به اعتبار سره خره په دې باندې پوه شو تاسو دینه بعد موږ ویډیو مستثنا دا هر اسم ته ویل کېږي هر لفظ ته ویل کېږي چې د الا یا د اخواتو د الا نو رست راغلي او د دې لپاره چې د الا نه مخکې د کوم سیس نسبت شوی دی د الا نه بعد هغه سیس دغه نسبت نه شوی پوه شو ویني معنی مستثنا معنا موږ دوه معنی کړی یو معنی چې دا بستر شوی دا هم د مخکې حکم نشون کې بستر شوی نو دا کومه مستثنا وای یا د مستثنا معنا ډبل کړل شي نو بری کې ډبل معنی یعنی په دې جمله کې اثبات پکې مې او منفي پکې مې کچته د الا نه مخکې اثبات والا معنی وا نو د الا نو ست په منفي والا معنی کله الا نه مخکې منفي والا معنی وا نو د الا نو ست په سم معنی اثبات والا معنی پوه شئ بیا موږ مستثنا کلمات استثناء موږ چې ټول یو لست الا له او حاشا خلا عدا ما خلا ما عدا ليس لا يكون غير سوا دا یو لست کې او د دلیل لپاره د بل کې اوس پرې مستثنا باندې د مستثنا تقسیمونه مونږ ویلو چې د مستثنا مونږ درې تقسیمونه وکړو یو مستثنا متصله او منقطع متصله هغه ته وایي چې د مستثنا منه د جنس نوي دا مستثنا به مستثنا منه کې داخل وي او د الا به درې سره راوستل شي لکه جاء القوم الا زيدا دل کې دا زید مستثنا متصل ځکه چې دا د قوم حصہ او د الا به درې سره راوستل شي مستثنا منقطع دي ته ویلېږي چې هغه مستثنا د مستثنا منه جز نه وي مستثنا د مستثنا منه حصہ نه وي د الا په درې سره نه وي راوستل شي لکه جاء القوم الا حمارا دل کې دا حمار د قوم حصہ نه بیا موږ د مستثنا منه د ذکر کول او نه ذکر کول په اعتبار سره مستثنا فقط ولري مستثنا مفرغ او غیر مفرغ مستثنا مفرغ چې باید مستثنا منه مذکور نه وي او مستثنا غیر مفرغ چې مستثنا منه پکې مذکور وي بیا موږ چې کلام په دوه قسمه یو کلام موجب یو کلام غیر موجب کلام موجب هغه کلام ته لګیږي چې باید نفي نه استفهام نه وی راغلي او کلام غیر موجب چې باید نفي نه استفهام راغلي وي لکه دا مثال لا يلتفت منكم احد ومن يقنط من رحمته نمبر ویډیو په مستثنا باندې سلور قسم اعراب راځي په مستثنا باندې سلور قسم اعراب راځي نمبر 1 مستثنا به منصوب وي نمبر 2 مستثنا به مجرور وي نمبر 3 مستثنا باندې د عامل مطابق اعراب راځي او سلورم نمبر مستثنا منصوب ویلم جایز دی ما قبل نه بدل جوړولم جایز دی نمبر 1 چې مستثنا به منصوب وي مستثنا به 500 چېګونه کې به منصوب وي نمبر 1 چې مستثنا متصل وي مستثنا منه مذکور وي او کلام موجب وي نو بری صورت کې با مستثنا منصوب لکه جاء القوم الا زيدا کلام ګوره متصلم ده مستثنا متصلم ده کلام موجب ده مستثنا منه مذکورم ده نمبر 2 چې کله مستثنا منقطع وي نو مستثنا و منصوبي لکه جاء القوم الا حمارا نمبر 3 مستثنا چې کله مستثنا منه باندې مقدم شوی لکه ما جاءني الا زيدا احد نمبر 4 مستثنا ما خلا ما عدا ليس لا يكون نور راشي نو مستثنا و منصوب لکه جاء القوم ما خلا زيدا جاء القوم ليس زيدا او نمبر 5 چې مستثنا د خلا او د عدان او راشي نو د اکثر نوعات بنسبت با دا منصوبي دلته مستثنا په لولي درو صورتونو کې بدګه منصوبي چې دا په فضل کېلو کې د مفعول به په شان دي دا مفعول به منصوبي جدا منصوب ده او په ما خلا ما عدا ليس لا يكون دا ما خلا وما عدا دا د افعال دی او د دین ورسو اسم دی دا ما خلا ما عدا کوي کې دا ما مصدریه دی نو دا ورسو اسم د مفعول به د وجه منصوب دی مستثنا به مفعول به د وجه منصوب دی ليس لا يكون افعال ناقصين دا افعال ناقصون ورسو دا خبر واقعي دا بل دې لپاره دا منصوبي او دا خلا او دا عدان ورسو اکثر نوعات په نسبت هم به منصوب وي چې خلا او عدا ردونی په نسبت فعل دی پوښوي او دا مستثنا به مجرور کله وي چې کله مستثنا د غیرو سوا او د حاشا نو رسو راشي حاشا د اکثر علماء پر امر باندې نو هم به مجرور وي دا سوا او غیرو دا به ترکیب کې مضاف واقعيږي
دا وروسته مستثنا چې دا به مضاف الیه واقع کیږي نو دا به مضاف الیه د وجه نه مجرور وي او حاشا د اکثر علما کرام په دې باندې هم مستثنا موجود وي ځکه چې دا حرف جر دی بعض به کوي چې حاشا فعل له نو ابو چې دا منصوب دی بیا موږ وی چې مستثنا کله په کلام غیر موجب کې واقع په کلام غیر موجب کې واقع وي نو د دې بدفوع عن لبخالی نه یا به مستثنا منه مذکور وي یا به مستثنا منه مذکور نه وي نو مستثنا په کلام غیر موجب کې دا او مستثنا منه مذکور دا دا ما قبل نه بدل جوړول هم جایز دي او دا منصوب ویل هم جایز دي د مستثنا د وجنه واښوي لکه ما جاءني احد الا زيدا هم ویل شي او ما جاءني احد الا زيد هم ویل شي نو وګوره کلام غیر موجب دی او مستثنا منه به مذکور دا جو ما جاءني احد الا زيدا ما احد مستثنا منه زيد مستثنا او ما جاءني احد الا زيد مبدل منه بدل سره خپل فاعل جوړیږي او کچر د کلام غیر موجب مستثنا منه پکې نه مذکور نو بیا به دا د دې باندې اعراب موږ د عامل مطابق کوو لکه ما جاءني الا زيد واښوي ما جاءني الا زيد ما رايت الا زيدا ما مررت الا بزيد دلته په دې صورت کې با دا مستثنا با د عامل مطابق بول راځي وې دلته دا مستثنا منه چونکی نشته نه مستثنا د پرو ما ویلو کنه ولا ما څنګه نو مې ویل ما بخل مستثنا منه نشته نه مستثنا منه نشته په دې صورت کې نو دا مستثنا منه په ځای باندې راغلی دا مستثنا منه پکې نشته ده ا دا مستثنا پکې د مستثنا منه په ځای باندې راغلی دا نو چې په مستثنا منه باندې کوم اعراب راتلو نو اوس په مستثنا باندې راځي لګا راځي په ځای باندې پوه شئ او بل صورت کې منصوب ویلم جایز دي او دا ویلم جایز ما قبل نه بدل جوړوم جایز دي بدل کو جوړه چې دا ما قبل نه دا بدل البعض لکه ما جاءني احد الا زيد زما خو ته هیڅ یو قسم نه راغله مگر زید راغله نو دا زید لري احد یو ایسه راغله دي ټول خلکو یو ایسه راغله نو دې د بدل البعض وای سور دی بدل البعض او دا بدل جوړول چې دا څه غوړه دي بدل جوړول څه غوړه دي چې بری صورت کې با دا بدل په اصل مقصود په نسبت کې چې دا تابع وي بدل وي نو دا جوړول څه غوړه او منصوب ویلوم جایز ځکه چې دا د مفعول به سره مشابهت لري فوز لکېدو کې نو هغه خدا بدل جوړول څه غوړه دي چې بدل په کلام کې مقصود وي او دا مستثنا دې جوړان د مفعول به سره مشابهت راځي او مفعول به فوزلوي جو کته جوړه صحیح ده خو غوړه نه پوه شئ دې باندې بیا موږ ویلو چې په دې کلمات استثناء کې د الا نه علاوه د نور تیری نو دا مبني وي دا نور مبني دي د غیرونه علاوه ځکه الا خو حرف ده او ليس لا يكون ليس جنن دا فعل ناقص ده فعل مبني ده او لا يكون جنن دا فعل مضارع ده بلې معنی او بل عامل مطابق اعراب راځي ما خلا ما عدا خلا عدا دا جنن دا افعال دي او حاشا دا حرف ده نو افعال دي یا فعل حروف جر دي خدا مبني کار صحیح سابق مبني دي پوه شئ او سوا دا جنن دا ظرف ته سوا ادا ظرف ته نو پدې کې دا چې دا هم الف مکسوره په اخر کې لاله ظروف دي او ظروف چې دا مبني وي خو صرف دا غیر چې ده نه دا پکې اسم متمکن دي غیر سره اسم متمکن دي نو بغیر باندې بس اعراب ما نو موږ وایي چې د مستثنا چې څومره حالتونه موږ وي نو په کوم حالتونه کې چې مستثنا منصوب ده نو ال دغه بغیرو منصوبي په کوم کې چې مستثنا د عامل مطابق ویل کېږي نو ال دغه بغیرو باندې بل عامل مطابق اعراب راځي په کوم ځای کې چې غیر په مستثنا باندې منصوب ویلم جایز دي او مستثنا بدل جوړولم جایز دي نو دلته به ما قشان دي د غیرو وي لکه موږ وی ګور لاول نه چې مستثنا په کلام موجب کې واقع وي مستثنا متصل وي او مستثنا پکې مذکور وي نو لکه موږ الله مثال جاء القوم الا زيدا کنا نو دلته وی جاء القوم غیر زيدا پوه شئ غیره پر غیره باندې ما ضرور وي پوه شئ او دویم نمبر چې کله مستثنا چې نه دا په کلام په مستثنا په منقطع وي جاء القوم غیر حمار جاء القوم غیر حمار او جاء القوم چې کله د مستثنا منه په مستثنا منه باندې مقدم شي لکه جاء ما جاءني احد غیر زید ما جاء احد غیر زید او دا چې کله مستثنا منه د ما قبل نه بدل جوړولم جایز دی دا ما جاءني احد غیر زید او ما جاءني احد غیر زید باندې ویل جایز دی او چې کله ما قبل نه صرف د عامل مطابق به اعراب راولي لکه ما جاءني الا زید الدغه موږ نو دلته ما جاءني غیر زید ما جاء ما رايت غیر زید او ما مرض بغیر زید پوه شئ وز دا چې دا مستثنا نه دا غیرو دا وځ شوی د صفت لپاره ده
یعنی د غیرونه مخکې چې دا موصوفي او غیر داخله که همیشه لپاره مضافي او د دې نه وروسته چې دا مضاف الیه وي دا مضاف سره خپل مضاف الیه نه دا چې دی نه دا څه وي دا صفت وي لکه دی مررت برجل غیر زید مررت بقوم غیر زید مررت بقوم غیر زید زبر یقوم باندې تیر شوم چې دا زید نه علاوه مررت بقوم غیر زید نو دل کې دا مررت فعل فاعل بار کې چې قوم مضاف قوم موصوف ته او غیر زیدین دا ول صفت ده پوه شئ موصوف سره خپل صفت نه دا چې نه دا مجرور شي دا باجر او جر مجرور نو عام طور باندې خو دې کنه چې دا وضع شوی د صفت لپاره دا صفت او کله کله د صفت والا معنی پای کې صحیح نه وي کله کله صفت والا معنی پای کې صحیح نه وي نو بیا به دا غیرو منګه د حرف استثناء لپاره اخلو غیرو موږ سره لپاره اخلو د استثناء لپاره اخلو او څنګه چې لکه الا دا مستثنا لپاره وضع شوی دا یعنی دې په ذریعہ سره استثناء کیږي او کله کله د راشي چې دا حرف استثناء والا معنی صحیح نه وي نو الله منګه دا الا په معنی د غیر صفتی باندې اخلو لکه موږ لا اله الا الله فلا اله الا الله کې پدې کې او په لو کان فیما الا الله الہ الا الله پدې کې دا الا چې کنه دا ته حرف استثناء نشي اغسته ځکه کدا ته حرف استثناء واخلې نو دا الله دا به مستثنا کنه بیا لکه اله به مستثنا من هوی او دا اله الله چې دا به مستثنا کنه وستانه موږ پوښ کو چې مستثنا او بدل قسم را مستثنا متصل او مستثنا منقطع نو دا ته مستثنا متصل علی که مستثنا منقطع علی ته یو پیره ته مستثنا متصل علامه نو مستثنا متصل مطلب دا دی چې ډېر خدایان نشته حق خدایان مگر الله پاک پکې حق خدای لري یعنی صحیح خدای پکې دا الله لري نو چې دا صحیح معنا موږ ځکه کو چې دا پرې کې داخل شي او د بیا اوسې کنه نو مطلب خو د کلمې طیبه دا ده کلمه توحید چې الله تعالی یو ذات ده د الله نه ما سوا نه معبودان حق شته نه معبودان باطل شته نو کته الا حرف استثناء اخلي او الله مستثنا متصل اخلي نو بیا دا مستثنا په مستثنا منه کې داخل وي مستثنا په مستثنا منه کې صحیح داخل وي نو معنی به دا شي چې د الله نه ما سوا نور معبودان حقهم دي د الله داري نه راوتل لري نعوذ بالله معنا غلط شو او کته چې مدینه مستثنا منقطع ده یعنی دا الله په نور خدایانو کې نه داخل نو دی الله به معبود بر حق مراد وي او د دینه به معبودان باطله مراد وي نو د بیا هم توحید رانغه بیا به مطلب دا شي چې په دې ځمکه اسمانونو کې ډېر شي خدایان شته خو هغه ټول نه حق دي او صرف پکې الله یو حق ذات ده نو دا هم غلطي دي پوه شو مې باندې نو په دې کې سره د الا د معنا برابرېږي نه د الا د معنا نه برابرېږي نو وای دا الا په معنا د غیر صفتی ده الا په معنا سره د غیر صفتی ده نو موږ ترکیب دې کوي لا حرف لا لفظ جنس اله موصوف او الا په معنا د غیر صفتی موصوف مضاف او الله دا مضاف الیه مضاف سره خپل مضاف الیه نه مضاف سره خپل مضاف الیه نه دا صفت شو او موصوف سره خپل صفت نه اسم شو دلالة في الجنس او لا في الجنس سره خپل اسم او خبرنا الاسميه خبريه دا لا في الجنس اسم شو او دا موجود ولا خبر شو الا پوه شو به معنی لا اله الا الله باندې پوه شو دا شان لو كان فيما الهه الا الله لفسدتا او دا الا الله په معنا دا غیر الله دی زګه دا لکم دا شان خبره ده پوه شو به معنی ښه وس په دې اقوا دا افعال ناقصه اسم دا افعال ناقصه خبر په افعال په منصوباتو کې لسم نمبر دی کوم دی نهم نمبر دا افعال ناقصه خبر نو دا افعال ناقصه خبر خو تاسو پیژنې کنه افعال ناقصه کم دي سوري 17 دیالوگ خو په شعر کې ذکر دي کم شعر دی كان صار أصبح أمسى وأضحى صلبا ما فتى ما دام منفق ليس باشد أسقفا ما برح ما زال أفعالي كزيها مشتقا هر كجابيني همه حكم الصدر جملة عددين سلور علاودي آضا عادة غدا أو راحة ندري اسم الله من ویلو کنه مرفوع بي او خبر بي سي منصوب بي خو الله کې پدې کې
او پرې کې یو فرق دار چې د دې خبر د مبتدا د خبر بشان دی لکه څنګه چې د مبتدا لپاره خبر جمله راتلی شي دام جمله راتلی شي د مبتدا لپاره خبر نکره معرفه راتلی شي دلته کوم راتلی شي او دلته کې سب یو خبره راده چې الته کې د مبتدا دا خبر په مبتدا باندې مقدم کول لکه چې کله علامه جایز دلته کې خبر په مبتدا باندې چې دا مقدم کول جایز دي ځکه دلته کې چې نو دغه موجوده علامه موجوده ده سم موجوده ده علامه موجوده ده چې خبر د نال فیجی سره د افعال ناقصو خبر دا منصوبي لکه ته کان القائم زید کان القائمه زید نو دلته کې کان فعل ناقص ده القائمه دا خبر مقدم ده او دلته کې علامه ده چې خبر د افعال ناقصو خبر دنده سوي منصوبي او د مبتدا خبر دنده مرفوعي نو الته کته الته موږ دا خبره کړو کنه چې کله قرینه موجوده وي قرینه موجوده وي نو بیا دا خبر په مبتدا باندې مقدم کول جایز دي او کله مبتدا او خبر دواړه معرفه وو هلته ویلو کنه کله مبتدا او خبر دواړه معرفه وو نو په دې صورت کې چې کوم مخکې یا به مبتدا یا چې کوم وروسته یا به صحیح لکه ابونا ادم هلته ویلو کنه وای دلته دا خبره مبتدا دواړه کا معرفه وي نو بیا هم دا خبر په اسم باندې مقدم کول سری جایز دي ځکه چې دلته کې علامه موجوده ده سم موجوده ده علامه یعنی التباس خطر نشته چې د افعال ناقصو خبر منصوبي پوه شئ او لسم نمبر دینه دا بګه دا حروف مشبہ بالفعل اسم ده دا حروف مشبہ بالفعل اسم او اول مستند الیه بعد دخولیا دا هو فصل خبر کان او اخواتها دا کان او د اخوات دغه خبر والمسند بعد دخولیا دا اسم ده چې نسبت شوی بعد دخول او دخول لري کان زید قائما وحكمه كحكم خبر المبتدا او دلی حکم بشان د حکم د خبر د مبتدا له الا انه يجوز تقديمه على اسمائها ما كوني معرفه و دلکی چې کله دلی دا خبر معرفه وي نو دا خبر مقدم کول به اسم باندې جائز دي وبخلاف خبر مبتدا بخلاف د خبر د مبتدا نه و الګ من ویل چې مبتدا او خبر باندې معرفه نه چې کم مخکې یا به مبتدا یا چې کوم ورسته به صحیح او خبر وي او خو دلته چونګه د التباس خطر نشته د التباس خطر نشته نو که خبر معرفي نو هم بری اسم باندې مقدم کول سری جائز دي لکه کان القائم زید دې درکې په څنګه کوم کان القائم زید کان فی الناقصه والقائمه خبر مقدم وزید اسم مؤخر فصل اسم ان واخواته والمصدر الیه بعد دخولها دا غي اسم دې چې نسبت کړی شوی دی ته رسو دخول دی لکه ان زیدن قائم نو بریږي دا زیدن دا سره اسم دی هغه پوه شو به باندې ها پوره دا خو نن موږ ټول سبق واړو په سم دا یو ټوټر کې و سره وې پوه شوي نو ورسوم ځای نه شولا نوې سبق په کوم وي جوړو په کوم واړو تاسو دا واړو سبق په ټسټ راک ان شاء الله کنه سبق ته تیارې شابه واړو زره